د ګلبهار تاڼې شاته مسله رهزنانو د یو کس نه په ګن پوینټ باندې موټر سایکل زرګونو روپۍ او موبایل اغشتې دي او دا تښتېدلي دي. دې حوالې سره چې ګلبهار تاڼه کې کوم اف ای آر درج شوی دی دا د فرقان نوم یې د مدعي دا د کوټې اوسیدونکی دی. د رپورټ درج کړی دی او ګلبهار تاڼې پولیس ته ویلي دي چې دی په موټر سایکل باندې مهنت مزدوري کوي، رایډینګ کوي. دی وایي اشنغرۍ ګرلز کالج سره دی ولاړ و، وایي دوو کسانو ما سره خبره وکړه چې مونږ ګلبهار ته بوځه. دی وایي دی هغوی سره دواړو کسانو سره را روان شو. کله چې د ګلبهار تاڼې شاته دغه سروس سټیشن سره رسېدو نو دی وایي هغې کې یو کس سره تماچه و، وایي په ما باندې تماچه کېښوسته، زه یې ودرولم په ګن پوینټ باندې، وایي زه یې غمال کړم او د ده نه بیا موټر سایکل هم اغوښتی دی، 4500 روپۍ چې کوم دي هغې ته هم اغوښتي دي او موبایل هم ترې اغوښتی دی او دغه کسان چې کوم دي بیا تښتېدلي دي. د چې کله ګلبهار تاڼې ته دا ټوله قصه کړې ده نو ګلبهار تاڼې پولیس د نامعلومو کسانو خلاف د رهزنۍ اف ای آر درج کړی دی. تاسو ته به یاد وي مطلب نن سبا پېښور کې دا یو واقعیت ډېر زیات شوي دي. دا رایډینګ چې کوي موټر سایکل باندې اکثر خلک ورسره بوکینګ وکړي او بیا دې هلته موبایل او موټر سایکل ورڅخه واخلي.